ابای چې کوم دانو دا د کوز در تحصیل دینزي سیا حیدر کلی دا دینه پیسې ورکې شوې دي نو ابای او د دې سره چې کوم دا ناس مرګره دی د دین ته پوس کو چیرې اصل صورتحال څه دی وسوي زما چې زنه دا مور پلان دوانه په حق رسیدلې ما لکرونه مې نه واغوله مې خدمت کوو بیا چې کوم له هغه چې ما پلان مور لاړ نه ترګورانو نه پرې خدام زب چې په بهر ملک بهر راوته ما او دا چې زنه دا اوس په پردی کوټه کې وسېږم او څوک راله ډوډۍ وخت چې څوک راله ډوډۍ راوړي او زه خورم دا پیسې را سره وي 15,000 روپۍ وي نو ما ځکه په جب کې ساتلې نو ما فکر خراب وي او پردی کوټه وه ما وي که چېرته څوک راشي او ویلې راله نو ما په دې جب کې ساتلې نو زه د هغې نه زه په ښکته باندې را روان وم دې بډخېرې طرف ته کس و د هغوی زګي ته را روان وم بیا ما کتله نو ما سره پیسې نه وي نو ما بیا څه کړي وي ډېر مې کوشش وکړو خو لکه څه پیسې ما د په لاس را نه دي اوس دا مهرباني وکړئ چې نو ما سره څه امداد وکړئ او د خدای د ما سره که نه ما سره یې کوئ او که د خپل الله سره وکړئ چې تاسو او ما خدای زه ستاسو خور یم د ټولو او زموږ د کلمې خاوندان یو خویندې ورونه یي موږ کې څه دغه نشی بدل اول کې دا خبره چې زه دوا کوم چربانګ راپاڅم نو زه د بابا اعظم علیه السلام د وخت نه رالم په آخري سر باندې خپلې خویندې او میندې ورونو ټولو ته دواګانې کوم چې خدای موږ ټول په نیکه لار واړوي موږ ټول د ټولو جنتونه نصیب کړي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما مسلمانان ورونه او زما سره امداد وکړئ او دغه اوس زما سره 1 روپۍ شته نه چې دغه زه ځان له یا ځان څه شی والم او یا په کار یې راولم زما اسحاق محمد نوم دی او زه د لړم اوسېدونکی یم او دا چې دا د ایدر ده خو دا اوس رونو او پلار مور راشړل ده او د خاوند ماوند نشته او رونه هم نه او هېڅ راشړلې ده او اوس چې ده په لړم کې اوسېږي او کور کنډر زیږې یو شی هم نشته دغه بیزې مزې به ساتل دغه اړي موړي وه او لکه دغه 15,000 روپۍ چې دي دا ترې ولیدل دي پرون داسې یو 3 ورځې وشوې او ګل آباد ته راتله د په ګل آباد کې ګاډي ته ختله چکدره کې کوشو ده د چکدرې نه بیا بټخیل ته تله چې بټخیل ته تله پیسې کتلې پیسې ورسره نه وي دا 15,000 روپۍ دي او دا د لړم اوس په لړم کې اوسېږي د مونږ سره د مونږ په کور کې د مونږ سره اوسېږي هر چا راغستې نو لکه د بله څه اړي موړي نشته او نه خاوند شته او نه نور داسې څه تربودان او نه داسې څه څوک خپلوان شته خو داسې دوی له پکار دا ده چې لکه دا پیسې رابطه مابطه وکړي او مونږ ته حواله شي نو لکه د خدای سره ښه کول دی او لکه دا دغه پیسې چې دي نو لکه چې دا ورته حواله شي نو ښه به وي ابای وا چې تاسو یې فریاد واورېدو دا چې کوم دی نو د لړم د حیدر د خو اوس راغلی ده په لړم کې چې کوم دی نو دغه زموږ ملګری چې کوم دی د دې کره اوسي د دې هېڅوک نشته دی نه خاوند شته نه بچي شته هېڅوک نشته بې اسرې ده او د دې عجز نه 15,000 روپۍ چې کوم خلکو له ورکړې وي او هغه دی چې کوم دی نو په جب کې ورسره پرتې وي په جب کې به یې ساتلې په چا اعتماد نو چې څوک یې پټ نه کړي چاته پټې کړي دي ظلم یې ورسره کړی دی او اوس چې کوم دی نو دا بې اسرې ده اوس کوم د اوس خاوندان دي هغې ته اپیل کړی دی چېرې زما سره مدد وکړئ او دغه مدد چې کوم دی نو د خواته ناست ملګری چې کوم دی نو د ده نمبر به په دې دغه باندې مونږ ولیکو نو دې سره چې څوک مدد کول غواړي نو بیا ورسره په دغې نمبر باندې رابطه ساتئ